فیاض الحسن چوهان په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې یو عجیبه الزام لګول. الزام پیدا لګول چې مولانا فضل الرحمن صاحب کابلې دی، دا وی پاکستانی نه دی، د نیکه وی د افغانستان نه راغلی، وی د افغانستان نه هجرت کړی دی. ګوره د مولانا صاحب یو بیان چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون پیپل پارټي نشي برداشت کولی. هرې پارټۍ چې کوم دی د مولانا صاحب په بیان باندې خپل بیانات جاری کړي دي. بلاول بوټو هم وختي بیان جاری کو چې د فوج خلاف بیان موږ نشو برداشت کولی، پاک آرمی چې کومه ده زموږ ریډ لاین ده. اور مولانا صاحب دا بیان کړو چې د آرمی کم ځوانان شهیدان کیږي نو تنخواګانې اخلي، خپلو تنخواګانو مطلب تنخواګانې اخلي که شهیدان کیږي. نو دا خبره چې کوم دی په ډیر خلکو باندې بد لګېدله، چونکې ډیر خلک په دې بیان باندې د مولانا صاحب سپورټ هم کوي خو مخالفت ډیر زیات خلک کوي. اور فیاض الحسن چوهان چې کوم دی مختلف بیانات د مولانا فضل الرحمن صاحب حوالې سره جاری کړي دي. فیاض الحسن چوهان ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب افغانی دی، د نیکه د افغانستان نه هجرت کړی و نو دی هم افغانی دی. بل د مولانا صاحب حوالې سره د کې پی کې گورنر چې کوم دی هغه ویلي دي چې د مولانا بیان د شهدا حواله سره یو افسوسناک بیان دی. مولانا ته قوم او د شهدا نه د قوم او د شهدا د اهل خانه نه معافي غوښتل پکار دي. ام کیو ام والا هم د مولانا صاحب خلاف بیانات جاری کړي دي. بلاول بوټو هم د مولانا صاحب خلاف بیان جاری کړي دي. د سند گورنر چې کوم دی د سند چیف منسٹر چې کوم دی مراد علي شاه هغه هم د مولانا صاحب خلاف بیانات جاری کړي. هر طرف نه د مولانا صاحب خلاف بیانات راځي اور ډیر چې کوم دی کیس په هم جوړ شي په مولانا صاحب دی بیان حواله سره. ډیر دا ډیماند هم کوي چې مولانا صاحب د معافي وغواړي، خو چونکې مولانا صاحب په دې باندې معافي نه ده غوښتلې. مولانا صاحب نن یو بل بیان جاری کړی دی چې مطلب خپل اسټابلیشمنت پس یو حکومت پسې بل یو بیان چې کوم دی مولانا صاحب جاری کړی دی. اوس تاسو څه وایي چې مولانا صاحب دا کم بیان جاری کړی دی چې یعنی آرمی ځوانان چې کوم دی که چېرې دا شهیدان کیږي نو دی تنخواګانې اخلي، پیسې اخلي، نو کدی شهیدان کیږي نو دی پیسې اخلي. نو آیا د مولانا صاحب دی بیان حوالې سره د ستاسو څه رایه ده؟ لکه ډېر چې کوم نیوټرل خلک دی هم د مولانا صاحب په دې بیان باندې مخالفت کړی، چونکې بیرسټر ګوهر د پی ټی آی چې کوم دی هغه هم ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته داسې بیان نو، چونکې وایي ما هغه مکمل بیان نه دی اورېدلی، خو که چېرې داسې وي نو مولانا صاحب ته د شهدا خلاف بیان نو جاری کول پکار. مولانا صاحب د شهدا خلاف یو سیاسي سړي ته مو بیان نه دی جاری کول پکار. دا د پی ټی آی د طرف نه هم نن رد عمل شو شوی دی. جی نو په مولانا باندې هر طرف نه تنقیدونه، په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې هر طرف نه کیسونه، هر طرف نه هرې پارټۍ نه د مولانا صاحب خلاف بیانات جاری کیږي د نیشنل پارټۍ نه. او بل خبره دا ده چې بلاول بوټو هم د مولانا مخالفت کړی دی اور په آزاد کشمیر کې بلاول بوټو او مولانا چې کوم دی اتحاد هم کړی دی. لکه هلته اتحادیان دي او دلته مخالفتونه کوي. جی خیر دا اپډیټ شو دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.